اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، یو نوی ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. یو نوی بیماری لنډ شوې ده، داسې به درته ووایم، او هغه بیماري ده د سترګو. د پاکستان په ګوټ ګوټ کې خلک ترې متاثر کېږي. دا بیماری بوډاګانو ته هم لګېدی شي، زنانو ته هم لګېدی شي، خو خاص کر چې کوم خلک ترې متاثرین وي هغه ماشومان دي. داسې کور به نه وي په پنجاب کې خاص کر او په کراچۍ کې او په سند کې ډېره زیاته دا بیماري نن سبا وایرل شوې ده. یو وایرل انفیکشن دی. په باران چې کوم علاقو کې وشي یا د برسات موسم وي، دا بیماري مطلب دی چې هغه علاقو کې زیاته وي. انسانان خو پرېږدئ چې په ځینې علاقو کې دا رپورټونه هم راغلي دي چې ځناورو ته هم دا بیمارۍ لګېدلې دي او د هغوی سترګې خرابې شوي دي. د دې بیمارۍ غټ غټ علامات څه شي دي؟ دا بیماری چې چاته ولګي، سترګې سوځي، سترګې بالکل سرې شي او د سترګو نه هر ټایم اوبه او اوښکې روانې دي، او دې سره بعض اوقات پوزې نه هم ورسره اوبه راتلی شي. دا یو وایرل انفیکشن دی، په موسم سره تعلق ساتي. او بله خبره دا ده چې دا بیماری نورو خلکو ته هم لګېدی شي او کنورټ کېږي. نو زما دوستانو، کومو خلکو ته یا کومو ماشومانو ته یا غټو ته دا بیماری لګېدلی وي، نو د هغوی دپاره دا احتیاطي تدابیر به وي چې دی به کم از کم یو هفته کور کې وي او دی به خپلې کپړې، تولیا، صابون او ضروریات زندگی چې څومره د ده وي دا به یو هفتې دپاره بیل ساتي د ټول کور د خلکو نه، ولې چې دا بیماری نورو ته هم لګېدی شي او نور خلک دې نه متاثر کېدی شي. نو ما دوستانو دا ویډیو ځکه جوړه کړه چې ډېر خلک ما ته په واتساپ باندې کالونه کوي چې حکیم صاحب داسې یو ویډیو هم جوړه کړه او مهرباني به څه نسخه پکې هم پیش کړه. نو زه د دې خلکو دپاره یو بهترینه نسخه پیش کوم. د سترګو دپاره خپله نسخه ده، ډراپ په شکل کې څاڅکي، او د خوراک دپاره خپله نسخه ده. نو د خوراک دپاره اول درته وایم چې ګلمنډې یو واړه واړه داسې بوټي میلاویږي، لکه څه به درته ووایم، لکه څنګه چې بیره وي داسې شکل کې پنسار سره میلاویږي. دا به تقریبا د 100-200 روپو واخلئ او د دې نه به دوه لکه داسې غونډارې وي دا به راواخلئ او دا به ښه زبردست پاوډر کوئ او په نیم ګیلاس اوبو کې به د شپې کیرئ، او چې سحر شي دا اوبه به چاڼ کوئ او دا چې کوم ماشومان وي یا غټ وي دا اوبه په هغوی باندې وڅښئ. ټیک شوه؟ که دې کې د شوګر مریضان نه وي، لکه چاته شکر شوګر نه وي، نو دې کې تاسو 2 چمچې شات هم میلاولی شئ. ټیک شوه؟ او د الله په فضل باندې دا چې اوس کې کم از کم هفته به اسکي، دا روزانه 2 دغه پکې اچوئ، د شپې تیاروئ او سهار د اسکي. دا د هغه خلکو دپاره ده چې چاته دا بیماري انفیکشن شوی، وایرل انفیکشن. ټیک شوه؟ هفته کې به د باندې انشاءالله چې دا بیماري به ختمه شي، آینده لپاره دا بیماري به په ده باندې بیا نه راځي. او کوم خلک چې تندرست وي هغه خلک هم دا دوا خامخا استعمال کوي ورسره. د سترګو د اچولو دپاره درته یو بهترینه فارموله ښیم چې دې کې موږ سره د ګلابو اوبه دي، دا به د کرشۍ کپنۍ راوالی 20 ml، او دا به 2 ګرامه دې کې به پټکنۍ سفید سپینه دا به میده کوي او دې ګلابو اوبو کې به واچوي. چې واچوئ دا به کم از کم 2 غنټو دپاره یا 3 غنټو دپاره کیرئ، یو سیټ ته کیرئ. ټیک شوه؟ دا به دې کې حل شي، دا پټکنۍ د ګلابو اوبو کې. بیا د شپې نه 2 څاڅکي یو سترګه کې او 2 څاڅکي بله سترګه کې، چې کوم خلک متاثره وي هغه خلکو دپاره بهترین کار کوي. په یو شپه کې به رزلټ میلاویږي د الله په فضل باندې. دا 2 کارونه لازمي وکړئ. کومو خلکو کې چې سترګو کې مطلب دی چې عام چې دا بیماري ورته نه وي، سترګې خوږېږي یا مطلب دی سره کېږي یا پکې اوښکې راځي، دا ډراپ نه دی، هغوی هم استعمالولی شي. دا ویډیو که دې کې ستاسو دپاره انفارمیشن او ډېرې ښکلې خبرې وي، نو مهرباني وکړئ نور خلکو سره هم شیر کوئ او فارورډ کوئ چې چاته فایده ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.